هذا حديث حسن صحيح يروى في هذا الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه
داسې فقام ودرېد د مصلین پاڅېد وقد اثر کړی دی بوزکي په جنبه پټې پټې جوړې کړې یعنې د بوزکي او د حضور پاک په منځ کې صادر نو دا نه چې کور صادر نشته صادر خو وي دا نه چې طلایي نشته طلایي مخامخه په هر کور کې وي دا د حضور پاک خبره ده فقلنا یا رسول الله لو اتخذنا لك فراشا ولا صحابه قرباني بشری کړهو صحابه ولا بستر نه جوړول کوم د یو فراش جوړ کو یو بستر نه جوړ کو وقال مالي ولي الدنيا الا نشتري د موت دنیا مثال مثل مګي مقدر کا الا کراکی من لګي وراکب کدا ولې بن کی الا كراكب استظل تحت شجرة وللاند سوري ولس ثم راح يتروج رواه زوال نفس ويد تمتق نهار دي او دا قصور فريد الدنيا علماء دي رواه مستقل یو ځای کې سکونت یې خلک بستري نشي تمام مستقل سکونت خو نه دا رواه او پته نه لګي چې کله زماغه چې سوري لاندې پروت دي هغه ته بیا پته چې یو غنټه پس روانه هغه ته دا پته چې زما حکم یو غنټه یو نیمه دوه غنټې پس یا چې نور وړي ما دیګر روان شم د دې څه پته لګي ته شی ساده نه د دې څه پته لګي په می خلک نه ساوځي ګور عجیب مثال ورته چې په دنیا اعتماد مکوا دا نه چې بستر دی ول ګناه ده او بستر حضور پاک ناستم کړي هیڅ مشکل نه دی خدا پیغمبر پر زبر کار کوي اعتماد مکو په دنیا مړه او اوس برا کې درته یو ځای کې بیبي ورته سنجلو کرا روان دي دا حدیث جنان دې کو سباله خدا روان دي بستر وته واجولا نور کله وي وتا یو ساده راشه براغاو به وتا نو په بل ورځ یې وتا برا سلو لبره دی کو مثال ودا بستر کوم دی ودا ما استا ساده د کومه دراډا ولکه د لکول شي ویګا مې په کوپر پاسانه کړې دي او خو راته ودا واپس خپل حال ته له خوب په نه چې باندې پسند د بستر په خوب کې دی معلوم کیږي نو پاره چې الله بیان کی عبادت کوي څومره مقرب معصوم د ګناه نه شفيع المذنبين لكن بيا الله رسول نبينا ثم شوق عبادة الساعة والبسيط كمال الله في الباب عن عمر بن عباس رضي الله عنهما هذا حديث صحيح قال النبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عمرو وابو داود قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثني موسى بن عبان عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله يواجه سړی نه خدام پکې داخله په دین د خپل دوست دی د نظر په چا سره یو خاللو دوستانه دی او خلت هغه خاصه دوستانه دی یو په دې کې ځان دی یره کې یو لږ سات په سره خپل د خپل منځرات سره تعلق سره یا جلب للمنفعت سره دې تعلق ساتي نه یو خاللو فی خلل القلب چې کوم محبت چا سره کې په دین د دوست مطلب د دوست خدای دا صحبت پتا کې اثر پیدا کوي خبرې د دوست خراب دی نو دا هغه دوستانه صحبت پتا کې نقصان پیدا کوي وګوره چا سره مینه د دوست پته له دوست نه لګي یو سړي معلومات کوي چې خدای کې خراب دي دوستانه د دوستانه خدا وخت سړي او که دوستانه لوبرانو او ګندګیرو نو پوهې چې دا ماشي او کته ورته صحبت په اوی سره نه کینا نتیجه تابع هغه څه دی کشرته په یو باندې موتیازو کې د شن باندې وګواچې نوونه پر موتیاز نه پاره او په یو باندې کې دی یو پیاله موتیاز وجه ټوګنده ده دا قانون دی چې ګل اثر زر کوي په نسبت دا نو دا وګورئ چې سره تعلق ساتي دا په دین سره دا دین ته سرایت اگر اخلاق دین گیری تات سرایت تے امندر کیتا بس مندر کی اگر بورڈرز کتاب ہم بورڈری اگر شرابز کتاب ہم شرابی اگر زناکار دے تاب ہم ذات سر زناکار دے اور کاغذ صالح دے و دیندار دے مانزر وقت دے منزل روش نمانا مولی سے تقریب ہو رضے نمانا رضے و پوری اکبر کاتا نفل بہوگی اور آثار بلنجی پیدا ہے نو وګوره سړی په دین دار کې خدا
بدين دا دوست سا هغه دوست دین د سرایت کوي نو کله هغه دین خره سرایت کوي د دین خراب د خراب کوي ترغیب د دې چې امکان خلق سره خلت او دوستانه نو عامه دوستانه او خیر دې الله تتقوا من مخلوقات الكافر من ذات ساتل شو تر مجالسه وزان بساته والبسيط باب وبه قال حدثنا سويد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سفيان معينة عن عبد الله بن ابي بكر قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الميت فلا تدري جوجنا بس التابعي دوته واپس یو سره پاتش يتبع اهله وماله وعمله اهل واپس دي زوی شو دا خپل کور په پردینا پردی خو رشتہ داران هم دي دوستان هم دي هغه باندې او باسو رحمان څوک د خپل کور نه چا د پاره چې د ژوند تبا کړي یو اهل بچي او زامن لا دارو مال وسره دي مال غلام نوکر یا کټ کوزي دا د مال دی وعمله او عمل هم د ژوند تبا کړي غخره نه باندې نو فایر یو اهل ته واپس مال کټم دی واپس شي غلام واپس شي ويبقى نو اوس ګوره کوم سیدلا توجه وکړه عمل نو اهل نم داسې عمل والا چې ستا پکار شي مال کې داسې عمل وکړه چې پکار شي عمل بیا عام خپل جوارح اندامونه دي بچوم او انفسکم و اهلیکم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته دا مطلب نه چې اهل مساتا خدمه کاوه بچی مرونه دا مطلب نه چې مال مساتا نه اهل نه هغه فائدہ والا چې د صالح عمل کې عمل ته پکاشي مال نه هغه فائدہ والا چې هغه کوم یو مال فائدہ وي نیک عمل والا دې ټول نه دې باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل وبه قال حدثنا مكة وبدا صحات بدمخي أو ويمانا خبرة جماعة سلطانا إذا يوين ورأي بدأ بينزا أو صار دا يوين بيالي شيء بدأ بينزا بيالي وسي أو دا جيمي ورأي بدأ تسرو براته وسراغيه مطابق بسيطة هذه دلقاو فجتانا امام باندې خوب لګېدل او بدل مونږ غړي دی او بدل کړي تمام اپونه دا درای ګرانه لفیف مقرون او لفیف مقرون دواړه درکې وي لف يلف لفا او معتل او ناقص معتل واوی او معتل یایي او ناقص واوی او ناقص یایي او جواب وي والبصير جهان وبه قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا ابو سلمة الحمصي وحبيب بن صالح بن بن جابر الطائي عن مقدار بن معدي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملا ادمي من عن شر بدني بني ادم يولوخ شر بدن لا ولا مولانا ها كبوجه کې شي کې محفوظ وي کلوخ کې کې سنا سره محفوظ وي او چې دې ته راځي دې دې جوړي اوله نطفه اول انسان نطفه واخره جيفه اخر مردار چینجی پکې وشي ابا وفيما بينهما حامل للعذره او د فاميانس کې خېټه وګوره د ګنده دا ګنده کومه نه جوړ شوی دا چې تاکم مبارک خوراک کړی نو بیکاره لوښي د خېټې نه بل نشته ښه شي چې ورولې د چینجي پاڼه خوري د ریخم ته جوړه شات مچه پاڼه خوري پاڼه او څه ته جوړه دې پاڼه نه سي شات ته جوړه او چیلې ته خوري ته جوړه پچې امام شافعي څنګه دا کوڅه جوړه کنه بلا الله د وجود څه دلیل دی بلا یو پاڼه ریخم چینجي دې ریخم جوړيږي په کارخانه او د شاتو د مچې په کارخانه کې به پاڼه یو غوړوالی خوږوالی شات ته جوړوي او چیلې ته څه جوړوي بچي دا یو پاڼه دې ځای ته دي نو مولانا صاحب تا نه شاتو مچې هم ښه شوه تا نه د ریښمو چینجي هم ښه شوه
او چې ته کوم ښه خوراک وخورې قیمتي چرګ او کوله وخورې نو خېټې مبارکې ته لاړ څه شی ته جوړ شو دومره ګند ته جوړ شو چې بوسکې چې نو د کوټې نه بهر وځي ښه ده رانه څنګه یاد دې راشي که راشي خېټه دې څو مضبوطه غوټه ورکړې نو ملې باندې ښځې ته لږ وزما دا چلو لاړې ته میاس کې هلته کې ټوسو کې ورپسې بحسب ابن آدم يكفي كافر ابن آدم لرا سوال كافر وكلات يوصول مرين يقبن صلب جشاء ولا نيغي شان يغالي كنا إذا جنة فالذكر أخرج جند ببنابري أو كخامها لا محالة إن كان لا محالة لا بد أن تأكل لا محالة أن تأكل فالسلسل ندري ميسا سلسل بطنه لطعامه والسلسل لشرابه والسلسل لنفسه نفسته صح نو کته وی صاحب پړپوس ته صاحب مې دې نه دي نو پړپوس جو پړسي کې چاله زور ور کوي مې دې نو مې دا ورته نیمه خالی پرېلا چې مې دې له صاحب شکر چې سړی ډېر روغلی صاحب تکلیف دی تک مې دا پړپوس د پاسه پرته ده او یا د نفس نه مراد هغه کیس مراد چې په معده کې پروت دی معده کې کوم کیس د غیر په خدایوالي دې پرې ده باقي له خدای په دې دې پرې نه خو نو به چې لوړې خو دغه په خبره اګه مې گئی او خلک بډو کې دوپړې وای دې په خپلې دوپړې وایي کنه په خپلې ودو بیا د کافر وځي کو نه وړلې کنه چې یا وګیو باسي کنه نو ابو کې ټول د حدیث نوم تا د بین دراسه د بیا ټول یو وګي چې وباسي ورپسې وبه قال حدثنا خپلې دوپړې وای په خپلې خلک په ټول کې دوپړې وای په خپلې دوپړې وای نو دا څنګه کوا درې مېسا نو ګوره چې دا کم خوراک کې صحت پرې مخې اسراف نه بچي خوب بم نه درځي عبادت بم نشو کې وي کتاب بم وګوره او چې ته اون خلې او بس خوري او خوري او خوري او خوري او خوري خوري نو خوب بم درځي سفرات یې شي سړی درونم شي خېټه مټه شي وجود هم غټ شي بیا عبادت هم نشي کولی ګرځې دې هم نشي او په لاره کې دې خان ګر دی وړي ولې چې هلته بیا پتولان یو بل سره لګېږي نو بغیر د حج او د عمرې نه عمل کوي بیا دې وړي وایي په بیا د حج او د عمرې نه عمل کوي او بیا دې وړي خانګي پخې او د سماعتي چې کوي نو مقعد ته لاس نه رسي خیال دې راغلی چې دا مقعد به لاس وپاکي ورپسې شي وبه قال حدثنا خان او غټ وسمړ دی غټ خان دا ګورې حقیقت ته ټوکې درته نه کوم هغې غریب به دا نه شو پاک کړی هغه به مقعد نوکرانو پاک دا حقیقت ته هغه لاس نه رسېده ځان ته چې ځان پاک بلکل لاس یې نه رسېده ځان ته چې ځان پاک او نه ځان پاک کولی شو अब دومره ساګانې تلې چې په یو قدم به ساګانې تلې نو ما په خپله تپوس وکړه د هغه دا ډرایور نه ویل خان بابا دی بس ما دې سره څه ډېره ولې وایي دا ګوتې ما نه هسې تپوس کوم دې غریب خو دوه قدمه لې چې هغې دی او دسمات دی چې کوي دې څه چل کوي ما دې نوکران ویل مقعد پاک کوي نو سره څه کوي خدای دې بېرته دغه ډوډۍ وبرسېږي دې ډوډۍ ته دې بېخو بس ډېره ډوډۍ یو ځای ته پنجاب کې یو سړی یو پیر صاحب د هغه مور نو دې دواله لاړه چې ټک نه ښکته نو چې لاړم نو ډېر خلک وله دواله راتله ته مې ډېر قدر عزت وکړ یو موټر راغی یو موټر دننه ودرېده یاره ما چې داسې وکتل یو غټ موټر او دا ټول خلک ورته پاڅېدل خلک ډېر قدر کوم چې خدای تعالی څوک مې څوک وزیر به وي صدر به وي موټر یې بالکل داسې خواله راوسته هغه چې کوم ځای کې دعا ورته خلکو ته کوم ځای لرې کړې کټې ورته واچي او دا خواله موټر را او دا پیر صاحب باندې ټول خلک ورته ډېر قدر هغه صاحب من چې ګاډي راوسته ګاډي نوکران راکوشو ګاډي ورته کړکۍ ولاړه دې شاته ناست صاحب چې راکوزو یې ډېر درونو ډېر نو په ډېر تکلیف یې د موټر نه راکوز په ډېر تکلیف څو کسانو ونیوه دا ولې ولا سپي د سیټ نه راښکته کړې او بیا په قلار اوچت کړ نو چې دې ودرو نو
نو ګاډي ته روان کړه قدم باندې نشو اخیستی نو کټې راوړه او کټې ورته خوا کې واچوه او په کټ کې ورته متکه کېښودلې په متکه کېناست کوم چې کېناسته نو څو ځلې ساګانې واخیستې یقین وکړه زموږ غټ سړي په جون سري غټ دی دا راپورې لاس دا راپور ته بلا مبالغې نه ده دومره غټ وبري نو چې کېناست نو هغه نوکر ورته ده وبروي نو ګیلاس کې به اوبه واچولې نو غوڼ ګیلاس په خوله کې واچولې یو ګیلاس یو ګیلاس درې څلور ګیلاسه په ځای په خوله کې کار نو بیا اوس کړي نو غریب صاحب دا راسته په دې معمولي لاس ته چت کا او دعا نو دویم نو بس بیا خلکو یې تاسو وکړئ زیات احترام نو بس بیا وته موټر راوسته دی په درو کټې نه د کټ په ځای موټر راغی په دې وته کې نه نو ما ته پیسې وې دا له پیژنې نه ودا د کلابا د نواب مسجد و ډېر نیک سړی دی دا ښه سړی دی علماو سره طالبانو سره ډېرې پیسې ورکوي مدد کوي مدرسو سره مسکینانو فقیرانو سره ډېر زیات مدد کوي خو ما ته وې دا مصیبت دی چې دا ګډ دی وې دې یو ګډ سال خو یو ماښام او ډاکټر ورته ویلي دي چې دله به په خوړو کې نه پخوې دله به ورته وې په اور باندې چې دی غوړو نه خوري دا وله ورته وې دا وله ورته وې یو وله سال ویونکي نو هغه خو دا یوازې ګډ نه دی چې سره سبزیانې مبزیانې وي هم به سره وخوري په مازدیګر ماښام په بل ګډ وخوري چې دې څنګه دا ګډ وخوري که نه دې کې به بل چا له ټیکه نه ورکوي نوکرانو دوی دا د دوی حلال کوي خټ او یې ډوډۍ په اوږیره کې خوري کور نه خوري نوکرانو باندې دا ګډه مالدار وی صاحبه چې یو ګنټه تېره شي دوه کنه نو ډاکټر یې نوکرانو ته ویلي چې بیا ورته پټېږي نو دې کنځل کړي چې ستاسو داسې وکړئ وږې م ډوډۍ وږې م خوراک ډاکټر نور وله نه ورکوي نو دې کنځل کوي چغې وایي چې وږې لوږې مړ شومه او ډوډۍ وخورئ دوه ګڼه او په هغې کې موږې نو خدای دې د دې کثرت ولکه دوی په بس داسې شي دا خورې په دې خورې خو تو خوړې نو بعد انسان مولانا صاحب دا ډېر خوراک دی بیا په سپېمو دوکړی وایي وایي په خبره او چې خوراک دی تاسو د داسې خلکو خوراک ته کتلي توفیق باسه خوراک وخت کې داسې پرشېږي که نه چې خوراک خوري او بندګیا وي راکاږي به ته باید چې ښه مضبوط هغه څلور هغه باندې ترې شي هغې ته پنځه شپږ ګېډۍ ورچوي ته باید چې دا لوی ترې شی دی به کوي او خوراک به کوي او پاک به راکاږي او پاک سره راکاږي او خدای پاک داسې شی نو دا کثرت دی ګټه شي ده وجود دې غټ نو څه دی د غرور وجود غټېږي ټول وجود دا سرمن دغه ډکه شي د والګونه ډکه شي تش والګي دي تش لرې دي دننه پکې سوټې پرتې دي مګر دېونه سړی مضبوط نه شي کولی ګوره دا قانون دی د حضور پاک په دې خبره عمل وکړي لږ خوراک معمولي ما ته په خپله ډاکټر وایي او ما ډاکټر ورسره بند وایي ما بګر دېدل نشته بالکل نشته بېګا ماسخوتن راغلی په ښه نو څوک نو سهار وختي د پیشوري باسل کتاب وګورم د ټول شواروس کې ما 3 ګنټې خوب کړی ده 3 ګنټې یا 3 نیمه ما خوب کړی غربه مې پرون نه دی کړی دلته خلک راپسې وکړی لکه پروګرام نه نظم خامخا خطا کړي بلاغه د بخاري ختم و دلته نسته کې هغې وکړل چې لاړم د مازدور سبب چې مې واپس راغلم بلاغه د خیر منور جلسه وه ابینان ټیمه کې وامې وکړل نو کور د څه وخت راغلم نو خوب په څه وخت کې نو غرمه ونه شو نو ما ته ډاکټر وایي صحت قیمتي دی لوی نعمت دی کم خوراک وکړئ اوس هغه دا ټول ډاکټران درته وایي لږه خوراک ډېره مه خوراک نو موږ نښتې یو او لوی د امبرسری میخه امبرسری میخه کېږي نه هغه په شپنډو درېږي نښتې دا قصې دا ټول خلک دا خانان دا سم خوراکونه خوري هر څه ځان ته راکاږي هغه بلا نو ګوره دا اختري عمل وکړه صحت به لیکي بیمارونه به ښې معده به لیکي صفرا به دې کموي چې وجود دې دروند شي شپې به دې خوږېږي ما یو سړي وي ما د پیټ دم کا
وإذا أخبر بخوجي ما كان إذا شكر ذلك خود أخبر سارة وما خام ولا وا كتاب دلوي فيديوي سارة وما تو بالزمانه شكر ربع إذا أخبر يوري تبي أخبر خوجي تاجي موتر لا شيء نجيبه هذا تبانجانا तुम रवि वज़न की ज़माना और तस्वीर हुई तो वे दमाग की खुदी की खोल का पर वे दमाग का खुना खराब शु सिर्फ मैं शुक्र लो बस रोज़ाना पर एक आँखों बांधे यौम बांध वाला में तके तार परलोस कालों की बड़ी परलोस काला के लिए पहला आँखों सोलह सिद्धों में तक सोलह चरगांधे पे में तक पल कर बेचे ने जिगर दी जाने उम्र की तो ताको बड़ी परलोस काला के दो रशायान में तक दो रशायान او هډوکو باندې د چرګونو لګول نو خدای ته وګوره بسې کنه الله نه زغور او دا هغه خطر دی سترګې مې خرابې وي نو ټول باندې به پردو خدای ته وکړه نو بس دې کړه باندې کې بنو خرابېږي بل پردو خدای ته ولې په کوي نو الحاصل مولانا صاحب گزاره کوي ځان مدر نه وې سوټا د خدای دی په بلند ده وي سوټا چې دې سړلا سوټا سړلا چې بل راځي او دبلای وي او کله داسې یو کله داسې کله داسې یو کله داسې او سه ورې شناس ډېر ته پیځګه د مخ کې راوړل ته شخصي نه تاسو باندې دې ورپسې شه وبه قال حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا اسماعيل بن عياش نحوه وقال المقدام بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على حديث حسن صحيح باب ما جاء في الرياء والسمعة وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا معاويه بن itu merasa maka dapat dari abiran khudai itu berwarna amin sampai dari itu maksud sementara ambar sarene saminatun syahimatun lahimatun jadrat qabilatun jasimatun yakhabba lawana sadai badgardaika peduli gardawa berbesar kita berkes kul badan bige nak मतलब डाले के जैसे वैसे समाते ना عن شيبان عن فراس القاضي عن النبي سعيد رضي الله عنه قال سورة بي كذا سدي كذا لين روزرم نكذا أو تك تورا بيساري ببري أو شقاقون السيفين تلابيات رواه أو تشيكوس كيه باي بربسنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرى الله به ومن يسمع الله به وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الناس لا يرحمه الله يرى الله ولا قراءته في بدسرة قراءته تمام kalau beliau berjeda man يسمع لغرات دقائق أوري برتا ذلك إبداعه يسمع الله به يوم القيامة الله طول الدنيا تدي أفكار كجدارا ما لا من ذكر قلب ها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الناس لا يرحمه الله وفي الباب عن جند بن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وبه قال حدثنا سهيل بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا حيوة بن شريح قال قال حدثنا الوليد بن عبد الوليد ابو عثمان المدني وعقبة بن مسلم حدثه ان شبيب الاصبحي حدثه انه دخل المدينة بينه وبرجل قد اجتمع عليه الناس فقال من هذا فقالوا ابو هريرة فقالوا ابو هريرة رضي الله عنه والنبي حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس حديث بيانه فلما سكتت جبت وقال الحمد لله قلت الأرجل بحقه وبحق حدث من المسجد حق الإسلام حق الدين لما إقامها لما فمن إقامها حدثني ما روي حديث بيانه وسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كيف واسطة مكيني عقلته يذكرني يردنني علمته فمفهومه دريت ببدر فقال ابو هريره افعل احدثنك حديثا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته بها كرده وعلمته من بلاد كرده ثم نشغا شغل ابو هريره نشغا ما نزل هغه شغل چې سړی وسره به هوښ شي
بيوش شغل ولا بيوشكو. أبو هريرة نشهد ومكث قليلا ثم أفاق أدركه ووش كراغي فقال أحدثنك حديثا لا حديث خطرناك وفهمت العلماء ذكي شغل حديثا حدثني رسول الله في هذا البيت ما معنى أحد غيري وقال كذا حديث من النبي يقول به افتتاح ورسك ثم نشر به شغل به وشجو. أبو هريرة نشهد شديد ثم أفاق ومصاوي فقال أفعل أحدثنك حديثا حدثني رسول الله أنا وهو في هذا البيت ما معنى أحد غيري وغيره. ثم نشر أبو هريرة نشهدا شديدا ثم ماذا ما يشرب قارا ريوة جنجو فقط وما ريوة فأسندت تكيان والكبير ثم أفاق قال حدثني رسول الله إن الله تعالى إذا كان يوم القيامة كانت أمك ينزل إلى العباد صفات بلا كيف وبلا كن يقضي بينهم أو أمت بجاسية فكونوا مرتبة التواضع بشكل يريد ما أول رسول يدعو به إلا في بلد رجل جمع القرآن ورجل قتل في سبيل الله ورجل دابا يوم سعيد دابا يوم نوع يوم جنس بين ويقول الله للقارئ ألم أعلم كما أنزلت على رسول كل قارئنا مراد عالم مراد وقت مراد عالم لك أخذ معنا في جبل سمرة جاء قرآن زيادة وعلم ولا قرآن علم زيادة كل أعلم قال بلى يا ربي قال فماذا عملت فيما علمت قال كنت أقوم وبقيا وقد القرآن أنا الليل وأنا النهار أطراف تروضش في أثار ذكر هذا العمل مثل فيقول الله له كذا ففرشتي من قال لا تصدق جنوي بكذا ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان قارئ فاشتاق قارئ التلاوة يقول يا قارئ معقول علمت فقد قيل ذلك لا سبيل شبه يا ذكر أرتكب سلالك لي ويقطع بصاحب المال فيقول الله له ألم أوسع عليك حتى لم تدع كما نبي بريك المحتاج به وفسقا ما دليل فبلا بلا يا رب قال فماذا عملت فيما أتيت فقال كنت أصل الرحم وأتصدق وما في دور من كريم ويقول الله له كذبت وتقول الملائكة له كذبت ويقول له طلبت أن يقال فلان جواد متناقض جواد أصدق كتمثيل جواد جواد بر dapat tasbih sakit dari wujud nama khudde fakat irda ya fa'idunya kul qalbu tasbih ini berbahasa Jawa nasib wa yu'ta alladhi qutila fi sabilillah fa yaqulu Allahu fi ma qutila jihad deqa nur darat maqsad Allah radha alladhi qulna fi ma qutila faqul fa yaqulu amarta bil jihad fi sabilika faqad hatta qutila fa yaqulu Allahu lahu kadhabta wa taqulu lahu al malaikatu kadhabta wa yaqulu Allahu bal aradta an yuqala fulanun jari'un fa qad qila dhalika jari'un ba'da أو جابت المرأة ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبته فقال يا أبا هريرة أولئك ثلاثة أمم تسعر بهم النار يوم القيامة قال الوليد بن عثمان المدائني فأخبرني عقبة أن شقيقا هو الذي دخل شقيقا أبو هريرة تبوسه إذا حدث معاوية فأخبره بهذا معاوية إذا حديث أبو هريرة قال أبو عثمان حدثني علاء بن عبد الحكيم إنه كان صيافا لا شبيت معاوية جلاد صياف طول ما عنده وهالكين حساب دي معاوية صياف أنا جلاد تروي دوري وهالكين صياف تروي بطول وهالكين قال دخل عليه رجل فأخبره بهذا أبي هريرة معاوية قد فعل بهؤلاء هذا لقارئ مجاهد أو صديق لا بكيبي فكيف من بقي من الناس ويجي بخبر كل نسيب بوجر المعاوية وكان كثير من قمان بأنه قادم يمرجه وقلنا قد جاءنا هذا الرجل الذي شبيك شره تمغى أميري فجعلك أمري ثم أفاق معاوية مسار منه وقال صدق الله ورسوله ورحمة تفريق من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها علمنا مالنا أو جهاتنا الدنيا غرض نوفي إليهم أعمالهم جزاء أعمالهم دنيا كولا خذ جزاء والخلق في مشاوشي وهم فيها في الدنيا لا يقتلون سبطائي وصرف جزاء كنكي لكن أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها دنيا کی عمل پر ضائع ختم وباطل ما كانوا يعملون انت بہت اس میں لوگ نشی اور بس اشارہ باب ونی قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا المحاربي عن عمار بن سيف الزبي عن ابي معاذ البصري عن ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من جب الحزن قال يا غني جب کوئی حزن او حزن دوڑ میں حزن غم او حزن سخت حزن ستوي غم حزن ستوي سخته تا
دواړه ویل شي قالو یا رسول الله جب الحزن یا جب الحزن د سختۍ او د غم کوئی کم یا دی وی وادي دی خو معمولی شی دی خو تجمیل کوي سره ورکوي په دې لوستلی شي کې چې وادي د په جهنم کې تعوذ منه جهنم كل يوم منه سل کاله د جهنم ما دومره تعوذ نو بیا چې څوک پکې واچي او څه کوي قيل من يدخله قال الفراط المرافون نقصان دی دین د دنیا د ګټې وسیله شوه دنیا که د دنیا د ګټې وسیله شي نو څه پروا نشته خو دین د چا وسیله شوه د دنیا دین خو ډېر لوی شی دا ډېر لوی جرم او ډېر لوی ګناه په دې کې زموږ دواړه ډېرې داخلي دي یو واحدان هم ریاکاري ډېره زیاته ټول خپل صفتونه او دویم پیران صاحبان هم خلکو ته خپل عبادت ښکاره او خپل نیکي خلکو ته ښکاره او د خپلو عبادتونو تذکره یې خلکو سره دا عمل کوم دا واحدانو مقصد څه دی چې ما باندې خلک ښه اعتماد وکړي او په ما ښه تقریرونه وکړي او ډېرې پیسې راکړي او د پیرانو صاحبانو دا مقصد دی چې لږ له پیسې راکړي خلک وایي نیک سړی مریدان به وي دا دوه قومه په دې مام کې مبتلا دي او مدرسین پکې مبتلا دي خو کوم مدرسین د پیسو دپاره یو مدرسې نه بلې پسې باب ولي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو داود قال حدثنا ابو سنان الشيباني وحبيب بن ابي ثابت عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال لا جنت بالكليه نص القران بدليل ثم اورثنا الكتاب الذين استفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه منهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله او سنه البصير ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها طول وقراء سره علماء سره باندې ډېر گزارې ظالمان هم بخیر وګوره چې څوک دین د دنیا وسیله کې علم هغه علماء صوت دي هغه په دې نه توګه بلای عمر النصوص د کویو تعالی چې کوم دین د چا وسیله کې د دنیا چې کوم دین د پیسو او د جاه او د منصب د حصول ذریعہ کې هذه بدايات من ذكر هذه مستثنى دي اي علماء صوت حرام باطل سوق گناہ ته صوت صدا ویل کی حرام علماء سوق ویل کی گناہ ولا اثر کې علماء صوت حرام ورپسې قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يعمل العمل فيسره بين الطلع عليه عجبه عمل کې دې په خوشاله فإذا انت عليه احد لا تقدير لگاو یوسف په خبر کې عجب د تفوقي الکه ارسلې په دې خوشاله چې زما د نیک نه خبر کړي پټ کړي او که څوک خبر کړي نو ورته څه کې لکه وای خوشاله نو حضور تعالی یادا نا وې د دوه اجر دي اجر سر چې پټ او اجر علانیه چې خلک په خبر شو نو ریاضي ته چې دې کې دې لپاره چې خلک په خبر شي او کته پټو کې تو په نه خبره او نه غواړي یو سړی درنه خبر کو نو غیر اختیاري لکه سړی خوږي خوشالي چې څه کار دی نو په عبادت لري نو بغیر اختیاري سوچ او فکر مؤاخذه دا غیر اختیاري خامخاره د شیطان د طرف نه تبعین سات کې دا شی پروت دی دې په پاسدار نه کې د پټ عبادت کا ورپسې هذا حديث غريب وقد روى بشر حبيب بن ابي ثابت عن ابي صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد فسر بعضه من هذا الحديث اذا طلع عليه فعجبه انما معناه ويجب وتناول الناس عليه دې د شکر دی ته په پنه کې ولیدم سبا چې مرشما دې ولما د پاکستان په خیر او چې کوم مړي راځي سنا په خیر کې غره پارسګر دی لکه د مغفرت ذریعہ دا به قول النبي صلى الله عليه وسلم شهد الله بالله ويجبرنا الناس عليه هذا خدای په شهادت په کوم مړو باندې کې چې څوک شهادت ورکړي الله جنت ورکړي فاما اذا عجبه دا خبر خوان ورکړي چې خلکو ته پته ولګي د ما د خیر او د زما عزت کوي او تعظیم به کېږي بیا لري یا لکه کویږي په خبره نه پېښې نو یو وجه څه شو دا غوړې د دې راوي خپل د توجیه د بعد علم کړی دا حدیث کې دا نشته سمجھدار شو کله باندې ته په پټه کوله خلک په خبر شو نو کله چې د شکر د خلک خبر کړو نو ما عزت ورکړي کرام نو بیا خلاص شو او کله مقصد دا چې دا د مرشم سبا باندې نیکو صفات پیدا بشي بیا ټینګ او بعد څه وایي هدایت علیه فعاجب ورجاء
چې په دې وی چې هغه شکر کې خبر شو چې ما په شان عملو کې فتكون مثل وجوههم فله مذهب دام یو وجه مذهب معنا دام یو توجیه ده لیکن ما له خپل توجیه وکړه مازوه دا غیر اختیاري په توګه کې راځي سره دي غیر اختیاري وغير اختياري سيسكي اسمه أخذ الإفتاء والبسيشة باب أنه ما من أحب وبه قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا حفص بن إياس بن نشر عن حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب وله ما اكتسب شابا زبردست كلام مو دا يوم واي بلنوان المرء مع من أحب جاسر الجميلة تبيني مقصد دا غیر تیبا زمینی مقصد سره موڑے خلق سره پدې دوکه دې هم حضور پاک سره مینا او ګیرا خای څنګه مینا دا شکل دی نه دی ډېر خلق دې ما پیغمبر سره مینا دا غوي حرام او ته حرام کوي ولګو من تصابل دې کتاب او قران د پیغمبر اتباع کې ورکا سره دا محبت تقاضا سره مولانا سره دا سره مینا دا او دې مشما یو ګیرا سره یاره چې ما ته به ټیک نه دی ماذا من ذا هذا زين ما سلمينا ذا أو دورت الجاهلية وما ذا شيء روح ترجمنا شما كم من نشر من ذلك قرباني بدل لما خبر ما يتبع يوا أو شيء من ذي لما سر المسلم توجه بما ذي بجاته توجه بجاته ما ناس ما أو شيء لما تنقول بتنقول بمجلس كذا سي ماذا خمينا ما سر نشر مینا چې پیغمبر سره نو توجه ورکول به پیغمبر نو سار نه مقام پر حرام پوری کې سار نه مقام پر خذو پسې کړ سار نه مقام پر پیغمبر د دې دښمنی کې علماء په مدرسو پسې بد وي او مینا به پیغمبر سره دا څه دي دا د مینا نه او پسې او په الباب نه ولا کوا داخله چې وکم پاتره جنې دا له پر پسې جنې او نخرا ورو یې خدای تبارک انا ده نخلاص دی وكما لا تمر بصير هذه ما في شيء ميجنا بيخوها استاجال استام مخصا اصلا مفروض كذا بصير ولا من بعد بين بيرجع بيبو ده خبر التوبه واذا مدري ولا خوها واذا خبر لي رجعت واذا ما خوف شاطر على ولا ما زياد اخبر شاطر على ما زياد قد قامت وحصل زيادته الفور شاطر ما فور ورواړه وسره جنیا ورسې کېړه وستا خر بچیا دې دوسا دلا دې به غیرتا خې او شروع ما سره مینا چې ما سره مینا نو خالي ولې کاته او چې زما د خپل صفات مې نه کو نو زه پرې خو د بیا دې نه سره پیدا هر څه سوچ راغی دې نه خشته جدني واقعي پر دې راخشته اې د سپیز بیا اې د دوس بچیا یو څو یې خمل بوتو من دې ته وایي چې بیا به توجه زیاته یو چې سره مين یا سره توجه ولا هو مقتصد وسره تشبیه باندې کار نه کیږي دا محبوب د اعمال او اقتصاد پکې هغه تعاق پکې شاوه او په باب علي وعبد الله بن مسعود وصفوان بن سالم وابي هريره وابي موسى رضي الله عنه على حديث حسن غريب من حديث الحسن البصري عن انس رضي الله عنه وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر بن حبيب عن انس رضي الله عنه انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم متى قيام الساعه فقام النبي صلى الله عليه وسلم الى الصلاه فلما قضى صلاته قال اين السائل عن قيام الساعه فقال الرجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم یہ سوچ کا یہ وہ انتظار کا قال ما عددنا هذه شكل قیامت تک اس کے قال يا رسول الله ما عددت لها كبير الصلاه الليل كبير معنى كثير سمعت صرف فرض قوم نفل نشتا كبير صوم كبير بجوا يا صرف رمضان دي سمجھتنا الا اني احب الله ورسوله والصحابه محبت بسو او دا معلوم دي خدای به لاسوي او چې سلور حکومت زیات راغی نو دا سلور مو سره باقینا او کښې نه نکړي وي ښا هجرت وکړه پرې خدا پرې د بچی پرې د ډیر جهاد تزوی سره موږ کافر دی بالکل دې ته محبت سوې ورته رسول الله مبارک المرء مع من احب وانت مع من احببت ومخي اكتساب سراغي وینشم وشاء الماضي چې رجال مسلمان بس استامنا فرحون اي كفرحهم بها
لقال صحابه حقيقي من المنظور الفرصة ظنون بيت قربان شابتنا. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال أخبرنا سفيان عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسان رضي الله عنه وعنه قال جاء أعرابي جهولي مصور فقال يا محمد ولك يا عربي لا خروج بها آداب خبرية. الرجل يحب القوم ولما يلحق هو بهم لم يلحق هو بهم لم يلحق سب لقد منذ پیغمبر سلامين المرجب شبني صحابه سلامين المرجب شبني يومنا يا لم يلحق أغسي عمل نشي كولي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر من أحب هذا حديث صحيح. وبه قال حدثنا أحمد بن عبد الغني قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن زيد عن صفوان بن عسان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث محمود باب في حسن الظن بالله تعالى. وبه قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا وكيع بن جعفر بن طوفان عن يزيد بن الاسود عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يقول انا عنده وما تب من كيف وانا معه اذا دعاني. تطويل المنصوب معيه السبتيه خليل او صوت معيه الذاتيه خليل هذه كلام ان شاء الله شابه. باب ما جاء في البر والاثم. وبه قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاويه بن صالح قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفيل العذربي عن ابي عن النواس بن سمعان رضي الله عنهم ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والاثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والاثم ما حاك فيه. الله درجه خفني خلق جوترا خفي بندگان سرا جاتدارون سے خفانه کی والاسم ما حاك يواقيشي صاحب لك او دبار يوم خلق خبر گناہ باندې سړی خلق نه خبرې ده د بهتري صفات وبه قال حدثنا ابو داود قال حدثنا عبد الرحمن الذي دا گناہ د ټولې نه دي دا د گناہ یو تعارف پیدا کوي یو ټکو تعریف څه ته وایي دی دا تعارف ته قال حدثنا معاويه بن صالح عن عبد الرحمن نحوه الا انه قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث صحيح حسن باب ما جاء في الحب في الله. وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا حبيب بن ابي مرزوق عن عطاء بن ابي رباح عن ابي مسلم الخولاني قال حدثني معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل المتحاب يوم السلام نبي متحابون وفي جلالي اين جلالي زمان وجنا زمان تعظيم وجنا جلال تعظيم زمان تعظيم ايه زمان بچی سلامنا جاده وجنا بکی زمان شاگردان سلامنا جاده وجنا زمان دفتر لهم منابر منبرون ورد کرسی درنا کرسی داسې شي باندې بناسي چې ټول په خپل اوسم باندې لګي داسې ویږي دا بسونه لګي دي او یا نور الله متشکل کړی شي یا به هم النبيون والشهداء پیغمبران او شهدا او تفسیری کته وی چې پیغمبران پسې دې تفسیری نو ماته او موږ ویلو چې باندې وخت په یو خدنا شي کې او عزت راشي نو هغه صاحب د وی لکه ما وی چې باندې وسړی د چرګانو سپراتوي او شغلو ته چټنه دې بیا شو وفي الباب عن ابي الدرداء بن مسعود وعباده بن صامت وابي مالك الاشعري وابي هريره رضي الله عنه هذا حديث حسن وصحيح ومسلم الخولاني اسمه عبد الله بن توابين. وبه قال حدثنا الانصاري قال حدثنا مالك قال حدثنا مالك بن حبيب بن عبد الرحمن بن حفص بن عاصم عن ابي هريره عن ابي سعيد رضي الله عنهما وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل وشاب نشا بعبادة الله ورجل كان قلبه معلقا بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود ورجلان تحابا بالله وتراعى او كجزاكي من الله جزاكي دو معنی في وقت الدين السلام عليكم ومن يوم الجزاء فخندا يا تفارق ضرب تعلقات قد تكي قال لا من الجماعة وتقوى في الدار المقادمة في دينه ولذا وذا الجزاء كما ورجل ذكر الله خاليا فقال عنه افرق نكتلقات ولما هو الجنان قاتل نجي لا
تجيب إلى لا نبيه ورجل دعته ذات حسب وجبان كما يوم الله حضرت فما دارنا أو جمع دارنا ولو الدار نريد إني أخاف الله أو رجل تصدق بصدقة البر والمكريان حتى لا تعلم شماله يمينه جمع. وهكذا روي هذا الحديث عن مالك بن انس من غير وجه مثل هذا وشك فيه وقال عن ابي هريره وابي سعيد رضي الله عنهما وعبد الله بن عمر وابي بن عبد الرحمن ولم يشك فيه فقال عن ابي هريره رضي الله عنه وبه قال حدثنا سوار بن عبد الله العنبري ومحمد المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الله بن عمر وابي بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك بن انس بمعناه الا انه قال كان قلبه معلقا بالمساجد وقال زاد منصور وجبال هذا حديث حسن وصحيح باب ما جاء في عذاب الحب وبه قال حدثنا ابو داود قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ثور بن يزيد عن حبيب بن عبيد بن يقظه بن مالك رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مليان طالبان وحكام بلا سباش ولا تقولوا طالبان وترى طالبان تقولوا استاذ سلمين الله او دا مریدان تقول پیر سلمين الله تبارك جنې کو صادق پیر او پیر سے هم تقولوا مریدان سره الله تبارك کې دې نه کار وي صادق پیر لنګرینا مخکې اذا حب احدكم اخاه فليعلمه اياه وفي الباب عن ابي ذر وانس رضي الله عنه سلمين ته خوشاله عمد سلمين وفي حديث الكتاب رضي الله عنه حديث حسن وصحيح قريب وبه قال حدثنا حناد وقتيبة قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن عمران بن مسلم البصري عن سعيد بن سليمان عن يزيد بن معاذ الظني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امر رجل فليسلم وسرق الله تبارك قيد لك فتقص ينون في سدن الدقاء ممن هو دا اوسط نبيل من غير منذ او يوقف ولا ما نون تقص وقال ايش سمعت سبب المخوالة ليه متقوي ليس من الجهدي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولا نعرف يزيد بن عمر سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث ولا يصح إسناده باب كراهية البدع والمداحين مدح مكروه هذا أو مداحين وكما دو صفتين يو أغا مدح هذا باغا وصف نيو دي ولا بك ګډه خطرناک ده لکه موږ چې د واعظانو مدح دا غریب د اردو کتاب کتلي څو قصې دي کړي او په خو کمال یا په طریقه مات لګي راوي یا لطیفه وی خلق ته څو خندای او څو جړای او ته ولا القاب ورکه قامع البدعه شيخ الضلاله والباطل شيخ القاذورات یا دلالي او دا صفاتونه دی ولې جوړ کړی دا ګناه دروغ دی یو دا دویم دا هغه مدح ممنوع ده چې هغه سړی کې استکبار او کبر پیدا کوي دریم دا چې هغه د مطالبه کې یو خوشحالي کې د ما صفاتونه یعنی مطلق مدح ده مطلق مدح صحابه د یو بل رسول الله د صحابه کتاب المناقب ورغزلان کې دلیل ده کتاب المناقب ورغه هغه کې حضور پاک صحابه او صحابه د یو بل مدح کړي نو هغه نه ممنوع نه ده دا چې صفات او کې دا نیک سړی د خلک اتباع کوي چې دا علم ذکر کوي چې خلک لاړ شي او دا نه سبب وي دا هیڅ خبره نشته خدا د موږ د دې زمانه دا مدح کوي کو اصل دې دا مسله کوي نه تاسو کتابونه ټول راوړل امام ابو حنیفه سره صرف امام له فضل دی یا الامام الاعظم له امام اعظم په نسبت د نور امامانو اس کله تاسو لیدل قامع البدعه شيخ الاسلام والمسلمين وعلامه الظهر عبد الله بن مسعود علي مسعود خلاص لا من مثلا ذكر انا ابي هريره عن ابن مسعود رواه الشافعي رحمه الله وسلم دا سلفو کې دا رواج نه و دا د سل 200 کالو کې دا شی شروع شو او د بریلیانو شروع کړی هغه خپل پیر نه د پیر نوم هغه یو کرخی او صفتونه یې مونږه پاړه دا ونه اخره پورې کېږي
أو سابق قامع البدعات جامع المعقولات والقاذورات جادرات أو سوى الويلتين أو نغرد إمام انقلاب أو إمام مطهر أو قائد أهل السنة والجماعة ما شاء الله دور بسيشة. وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بن حبيب بن ابي ثابت عن مجاهد عن ابي معمر قال قام رجل فاتى على حبيب من الامراء وجعل المقداد بن الاسود رضي الله عنه يخبر خوري رواقي ومخي ولا صحابه وإيمان من حكم عليه السلام أن تحسوا خوري واجب وجوه المتاهيل كأن تحسوا الدعاء. هذا في غمر مبارك ظاهر مطلب نوم يقول خوري روالا بك ولا واجب شبه ويا كتب هذا السبب يا تدليل يومنا dari seri kita sebenarnya bahwa ظاهرا خوري وبلا لكن أمير مخي ولا masih berlagi. Dan بعد وقت الجاهلي أو خلق صفاته أغلب berucap itu mereka berlaku lagi. Anak itu termasuk terus kita ini di mana nanti. Oleh dalam mutabi sifat sederhana oleh Imam Ghazali juga. Imam Ghazali juga. Orang kan diukur sebab sebab ini boleh. Oleh jahil, fasik, خلق إلى سنة قريب صفاته nanti. Padahal oleh saya Abdul Qadir Jilani dan Imam Ghazali. Masuk berlaku lagi. والبصيرة. وفي الباب عن ابي هريره رضي الله عنه اسببني غريب شرف وعايز ده شيخ الحديث شرف وعايز مشكات بخي وصوته شيخ الحديث رياض الصالحين بخي شيخ الحديث خذوا طبعا وجود ترجمين لقي شيخ النساء او شيخ الحديث والتفسير شيخ المحدثين اخلاقهم والمعلومه والشرع نمو مشاهد أصاب بقضية ومولاد الشيخ أبدا ما بخيال محمد بن درس كرم أغطى بخلق شيخ الحديث كتابون جوا دليل شيخ الحديث بعد ما كان براري صالحاني لكن حديث الدرس تكي مشكات وتكي دار الطالبين اللي يخوض دار الطالبين قسم لك خذ قسم يا ميتاوي أغطى بخلق شيخ الحديث سيرش بيني جيري تقولي أنا كذا أجيل الحديث ده akhir dan boleh sprint pergi dan boleh syekh hadis atau syekh tafsir tapi setiap kali riwayat mereka sudah boleh yakin bahwa bagaimana itu dia hadis dah riwayat hadis dah postur peşas dah tak boleh patah lagi kita menghadapi masalah sedang pun boleh patah lagi kita menghadapi orang itu postur kah pada wala kata Ibrahim bin Nakhai atau Ibrahim bin Dewi kita sebab kita suruh boleh becing dari هذا حديث حسن صحيح وقد روى زائدة عن يزيد بن ابي زياد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنه حديث مجاهد عن ابي معمر ان صحبه معمر اسمه عبد الله بن سخبرنا والمقداد بن الاسود رضي الله عنه والمقداد بن عمرو الكندي وابن ابا معبد وانما نسب الى الاسود بن عبد يهوذا لانه كان تبناه وهو صغير. وبه قال حدثنا محمد بن عثمان الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن صالح الخياطي عن الحسن عن ابي هريره رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخلو بافواه المداحين والقران. المداحين خلق خور وتواجه زليل nama pasal biar kena dalam tahu. Tak boleh dana. مداح الجوع جابلو سردان الجوع هذا حديث غريب من حديث ابي هريره من قلنا جامع القصاء والذرات والبصير. باب ما جاء في صحبة المؤمنين. وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن حيوة بن شريح قال حدثنا سالم بن غيلان ان الوليد بن قيس التجيبي اخبره انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال سالم او عن ابي الهيثم عن ابي سعيد رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ضربني وليد بن قيس تجيبي بندها لا تصاحب الا مؤمنا ولا يقول يا ابو سلمان سلوكا او خذ نخل وراء من الفريضه جاء في عبادته الاجابه. هذا حديث انما نعرفه من هذا الوجه باب في الصبر عن البلاء. وبه قال حدثنا ابو داود قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن سعد بن سنان عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله بعبده الخير عجل له العقوبه في الدنيا واذا اراد بعبده الشر فما البدن के बड़ी गुनाह रह जाए और
مرتبه ته ورسي وإذا أراد بعبد شر بعض مصيبت لا لا او پټو ته خدای دې وما مصیبت ما لا نه وسکی ګور درې قسمه تاسو ته ما ویلو بیا د زمان کوم چې درې قسمه روایت یو دا الله په دې عقوبات او په تکالیف مرتبه وشي بده راځي چې ګناه کوي او بده دا قرار چې الله په تعالی حاضر مولانا شفیع صاحب البوادر والنوادر کی جمع کړل ویګه په دې تکلیف مصیبت بیماره اجه مصائب راځي په دې سړی خوشاله تاسو بلا ورته دا سبب درکې درجه او که خوشاله بنو او خفام بنه نو دا سبب دا محو د ذنوب دی او کدی فریادونه کوي نو دا سبب دا عقوبت پتہ ولګی چې دا د خدای عذاب دی وإذا أراد بعبده شرا أمسك عنه بذنبه حتى يوفي به يوم القيامة وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من الجزاء موت بالبلاء وإن الله إذا أحب وإن الله إذا أحب قوم ابتلاهم فمن رزق فله الرزاق وسلك له فله السخط هذا حديث حسن قريب من هذا الوجه وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بن الأعمش قال سمعت أبا وائل يحدث يقول قالت عائشة رضي الله عنها وعنه ما رأيت الوجه على أحد أشد منه على رسول الله ولا بما يدر زيان ولا مرتبة على وجهه دير وجه دي ولا شيء مرتبة وجهه نورا تدخل مراتب العلا أريد أو يادات الأمة تبارا لا يتسلي شيء jika pamat taklif dari marah dari Rasulullah tadi. Nampak tahu lagi dah, ia taklif sirf rukubat nanti, tapi nampak rukubat terjadi bulan dari Syawal. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا شريك عن عاصم عن مصعب بن سعد عن النبي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء قال مصيبت تکلیف بیماری مال بدن بچوں کے ضرور بچی د پیغمبر مبارک بچوں کے وفات بلا صلی الأنبياء ثم الأمثل أفضل فالأفضل ومتلاقي لرجل بحسب دليل رجل کے ساتھ اشتد بلاؤ قدیم کی رقتی ومتلاقي لمقدر دليل لك زور ورقيل ونتخطي كافر نشي ہمیشہ مصیبت بابد رضی حتی يترك الجبريل يمشي لك وما عليه خطيئة ورد استفادرو لگی رکھنا یہ سبب در گناہ درجے وما کے سبب در رضا سر درجہ بلندگی ما تاورا کما کپڑا خړډه باندې هغه کې ډېر مګي کړه نو چې څونه ډېر مګي نو سره او کما کپڑا چې باری کوي هغه ډېر زور نه ورکړي ډېر زور دی ورته خوشري هغه دا باندې څخه کپڑې وي دا نه باندې کپڑې ورې هغه مين دا خپل مقصد کې واچي به ضرور باسي او کوي دې نو ډېر په طریقه په پسته چې دا کو نه خېږي دا ګلانو دا اصل خراب شي احتیاط وزر او چې سخت جامې مګي صوباړو یې په قوم ګرځي خدمت کو د صفاش دا څنګه چې نیک دی الله ولا خذور نه ورته خېبنګي چې خېبا او دا خپل مثال د نر جامې د دور کې ایمان پرې دي درپېږي په خبره لا جبلي به قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة على حديث حسن صحيح. او بعضو کې سبب دا مراتب د علماء د چې نشي رسېدي تکلیف راوړي نو هغه ځای ورسېږي او باید کې عقوبت ته مې تطبیقات ته توقع مې بس پیژنم. وفي الباب عن ابي هريره واخت حذيفه بن اليمان رضي الله عنهم باب ما جاء في ذهاب البصر وذهاب وإنا على ذهاب به لقادرون وحيد ذاك سرمان. وبه قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا ابو زرع عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يقول اذا حصد كلمه عظيمه استرګې مراد دي استرګې له عزت شي چې به دې په لاس او خاطر کې خلق ولا تخکاری دوی خلا پیژنې کنه استرګې دې دا مالا بشریان یو ځل ته وسوکو مستا په لسار باندې وی یره دا مې په لار باندې چې دا شي نه ستوي او دا سور ستوي او ستین ستوي دا ګران کار اوس دا بیا
غټ واړه ټول په لاسونو پېژندلې دي. مې تاسو خوبونه څنګه یې خوب کې خو سړی لیدل دی که نه وایي مونږ خوب کې صرف اوازونه وو لیدل نه کوو صرف چغې او اوازونه وو. ګران کار دی مولانا صاحب الله دې وساتي. لم يكن له جزاء عندي الا الجنه. وبل ذلك ذلك صبر في بالحديث ولا شيطان او الله رضا طلب کې خدای احتساب او صبر روان دي. تعالى نسترجي واحد وثلاث وفي الباب عن ابي هريره وزيد بن عمر رضي الله عنهما هذا حديث حسن قريب من هذا الوجه في ظلال اسمه هلال. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان بن عمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه وعنهم رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل من اثرت حبيبتي فصبر واحتسب الارض له ثوابا دون الجنه. وفي الباب عن العباس بن ساريه رضي الله عنه هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا محمد بن حميد الرازي ويوسف بن موسى القطان البغدادي قال حدثنا عبد الرحمن بن ابو زهير بن اعمش عن ابي زبير عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يود اهل العابد يوم القيامه حين يعطى اهل البلاء الثواب. اهل العابد في الدنيا كانوا تكليف تنتهي. اغيبوا لو ان جلودهم ارمان مسلمان په دنیا کې په شقاینجو پرې شوی شقاینجو پرې څه ته وایي پرې شوی ولې تاسو هغه ولې تکلیف وته به او دا خوشاله وو په نو شوی په نو خار کې بلوت کاله چې بوته یو بلوت کاله نه بلګا یو ختم ده یو ماشوم را وستا هغه ماشوم په ستر وړاندې ینه یاره دومره خاشته تلاوت دی وکړه جزاء او بیا ناس په خاشته مولانا محمد حالانکه په دوه ستر وړاندې خدای مالدار کو غریبانو د کور دې ځنه نه لاندې چې څونه غواړي هذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الاسناد الا من هذا الوجه. وقد روى بعضهم هذا الحديث الا مشهد الحجر بن مصرف عن مسروق شيئا من هذا. وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال سمعت ابي يقول سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من احد يموت الا ندم قال وما ندامته يا رسول الله او ګناګار دی رسومان الله ان يكون اذا عمل ودين الناس عملنا كل فريق او زي ولنا لا ندري ولنا بسبب ګنانا. هذا حديث انما نعرفه من هذا الوجه ويحيى بن عبيد الله قد تكلم فيه شعبته. وبه قال حدثنا سويد قال حدثنا ابن مبارك قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال سمعت ابي يقول سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في اخر الزمان رجال اخر الزمان کی بلا دي سړي روزي يختلون الدنيا بالدين يطلب الدنيا بقي بدين سرا دين بوسيله دين الدنيا لپاره بدين بدنيا غړي چادرالي بلدي کی بخل کو تخي پیسې وګړي يلبسون اغندي وللناس لپاره دخل جلود ان ذکرانو سرمنه سمت داسې غشته جامې باندې چې دخل کو توجه پیدا کی دا د تجامع باندې چې د خلکو توجه پیدا کی خپل لباس نرم او پوست جامع سره انسان عزت پیدا کیږي کنه. ارسلتهم احلى من السكر چې به د شاد د چینو نه زیات خوږي وي په جواب د قران او د سنت خبرې کوي د ذکر فضیلت باندې وایي نرم پسته د اخلاق او خبرې کوي. وقلوبهم قلوب الذئاب لونه به د شرم خانوي زمت پدې باندې چې راته نه مې وواله دنه مې پیسې وواله او دا مې مړ په لکه خوارج دا مې مړ پرون کې دا يقول الله الله سمای ابي تغترون وما تاسو دوکای چې ګنې دنه خبرېګا ام علی تجترئون فما زروري چې دل صدا نجم درکوي فبي حلفت فذا قسم لأبعثن على أولئك منهم فتنة ومبدي بدوين فتنة وماسم يوم التبع كافر وي تدعو الحليم أخيار بردين حيراني كفضاء الله فتنة بسبان لمن ذا كما لقد جاءت كل سنة خوكي جيب سنة خشتا جامي
او په لکه د مسلمان سره ځکه د پاکستان سره دشمني چې د دې ملک هم دشمنان دي چې د ملک په کړه ټوکې کوي د پاکستان په وجود دی چې کله پاکستان جوړ شو نو دوی څوک منع کړي او چې کله بنګلادیش د پاکستان نه جدا شو دوی د خوشحالۍ حال دا د ملک هم دشمنان او د دین هم دشمنان د مسلمانانو دشمن چې وسکره شي خوارج معتزله د قرآن و سنت خبرې او داسې جامع بیا اغوستي ښایسته سړی وي چې دباندې وبه مسلمانۍ یا دا باطل پیران وغواړي ټول د دې غریبانانو جیبونه یې لوټ کړل تاسو پوهېږئ په خبره ورپسې وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما وبه قال حدثنا احمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا عاصم بن اسماعيل قال حدثنا حمزه بن ابي محمد عن عبد الله بن زياد عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى قال لقد خلقت خلقا نزلته احلى من العسل وقلوب امر من صبيح فصيحان بليغان بي قرآن سنة خبر بلدكي تبعتدي خوندالي وقلوبهم أمر من الصبر أو ذلك مصبر نتراخري مصبر تيودار للتقليق لكي مسلمان سربغض منافقين دي لكي دين سربغض لكي مغرب رحمن دلالي جمال مجوه وبي حلفت لأتيحنهم لو جدبكم بديكي وفتنا يوم البوجه يوم التكافر بوي كيو خيار برد حيراني دي پما زرور دي پما باندې تو کلی کلی نه خبره کم صدا باورنکم او پما زرور دي چې ولا صدا نشم ورکول شابته هذا حديث حسن غالب من حديث ابن عمر رضي الله عنه ما نعرفه الا من هذا الوجه باب ما جاء في حفظ اللسان تبسكم على نفسه